السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کو جنیټ ون نیوز سره زایم عزیر خان ګرانو کو بتاو ست وړاندې کوم ټاپ سټوري په ټاپ سټوري کې ما سره رومنی خبر دی چې باجوړ کې د شپې د 9 بجو نه پس چې کم دی باقاعده چې د کون سوق خوب راوځي نو په غي باندې پابندي لګیدلې ده امن جرګې چې کم دی هغه باقاعده اعلامیه جاری کړې ده چې بلا ضرورت بعد د 9 بجو نه پس د شپې بالکل هیڅ سوق هم د کور نه راوځي چې ډیر سخت ضرورت وي صرف هغه خلکو ته اجازه وي بقایا چې کم دی نور کم کسان غیر ضرورت د کورونو راوځي نو هغه ته باقاعده ویلي شوی دی کو چاته څه نقصان ورسېدو یا څوک قتل کړی شو نو هغه به باقاعده اف آی آر هم نه درج کیږي پټاڼه کې پولیسو ته هم دا ویلي دي دا امن جرګې باقاعده اعلامیه جاری کړې ده او دا ځکه جاری کړې ده چې هلته کې د چوري مطلب د غلاګانو د دې علاوه ډکیتي وغیره نور جرایم چې کم دي هغه اضافه شوې ده د هغې د وجې چې کم دی باقاعده امن جرګې دا فیصله کړې ده چې د 9 بجو نه پس به چې کم دی د شپې هیڅ څوک هم بلا ضرورت د کور نه راوځي ګرانو په ټاپ سټوري کې ما سره دویم نمبر خبر دی چې کورم کې سیز فایر چې کم دی هغه کې د 3 ورځې نوره توسیع فیصله شوې ده او پریکینو ته ویلي دي چې د نن نه تاسو خپل مورچې خالی کې او نقصانات تخمینه ولګوي هدایت ورته جاری کړی دي ګرانو په ټاپ سټوري کې ما سره دریم نمبر خبر دی چې د 31 دسمبر نه پس به یو افغان هم په اسلام آباد کې نشي پاتې کېدی د پاتې کېدو د پاره به کم خلک پاتې کېږي د غي د پاره به ان او سی لازمي وي او ان او سی اغشتل به غیلا لازمي وي وزیر داخله محسن نقوی دا وینا کړې ده پریس کانفرنس سے باقاعده کړې ده ګران وطنکو په ټاپ سټوري کې ما سره اصلورم نمبر خبر دی چې په سواد کې زمرود او رسې چې کم دا الته کې شلیدل دا د غي د وجې چې کم دی دوه مزدوران چې کم دی په حق رسیدلی دي د کم مزدوران چې په حق رسیدلی دي غي لاشلي هسپتال ته منتقل کړي دي او د کم چې وفات شوی دي د غي نمونه دي د حسین زاده او خیر الابصر چې کم دی د غي نمونه دي ګران وطنکو دا ما سره په ټاپ سټوري کې مهم خبرونه هغه ماته سره په جے 91 نیوز باندې شیر کړل نو مال را کې اجازه الله پامان